الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورہ العنکبوت. عنکبوت دا لفظ په دې صورت کې راغلی دی او دا مطلب نه دی چې دلته به صرف د عنکبوت خبره کیږي. عنکبوت جولاګي ته وایي، سپایډر چې ورته وایي. د جولاګي دا مثال الله تعالی د شرک د عقیدې لپاره بیان کړی دی چې څنګه چې د جولاګي دا کور ډېر کمزوری دی، نو داسې د شرک د عقیده هم ډېره زیاته کمزورې عقیده ده. دا نه په دنیا کې څه فایده ورکوي او نه په آخرت کې څه فایده ورکوي. او د جولاګي کور ته چې وګورئ نو ګورئ کمزوری شی پکې نښلي، دا ماشي پکې نښلي، خو غټ شی پکې غټ شی ټول کور شلی. نو دا شرک هم داسې شی دی چې دا د کمزور خلکو دپاره خو دی، خو چې طاقتور پرې راشي نو هغه قانون او ضابطې او هغه هر څه وله پلته ووایي راووایي والله. نو دا پکې هم یو خبره ده په ذهن کې کېنول پکار دی. دې صورت مضمون ته چې غور سړی وکړي نو دې کې دوه خبرې ډېرې زیاتې اهمې دي. اولنۍ خبره په دې کې ده مشکلات او سخت او تکلیفونه برداشت کول، سخت او تکلیفونه برداشت کول. او هغه دویمه خبره د دې خبرې ضمني خبره ده چې دا سخت او دا تکلیفونه برداشت کې او ډېر محبوب او ډېر غوره څیزونه چې دي هغه پرېږدی د الله د رضا دپاره، خو ایمان مه پرېږدی. او ډېر غوره او ډېر محبوب شی سړي ته یا خانداني، پلاري، موري، کلی، علاقی. نو د ابراهیم علیه السلام مثال به درته ووایي، د حضرت لوط علیه السلام مثال به درته ووایي چې هغه ابراهیم علیه السلام خپل پلار او کلی او علاقه هم پرېښودو او وطن هم پرېښودو. او ورسره چې لوط علیه السلام ملګری شو نو هغه هم وی چې انی مهاجر الی ربي، زم خپل رب طرف ته هجرت کوم. بیا دا چې ته مشکلات برداشت کړې نو الله تعالی به در د هغې مشکلاتو په نتیجه کې په دنیا کې هم ډېرې خوشحالۍ درکوي. ګوره ابراهیم علیه السلام په باره کې د خلکو دا خیال و چې دا خو پلار وشړو، د کلي نه لاړو، نو ظاهره خبره ده چې د خپل کلي او د خپل وطن نه سړی ورک شي نو بیا خو د هغه عزت او هغه خو پته نه لګي چې د پلار نیکۍ چې څه ګټه کړې خو په کلي کې پاتې شي، نو بیا په بل کلي کې په بل وطن کې بیا څوک څه پیژني. خو تاسو ګورئ چې هغه ابراهیم علیه السلام چې د هغه پلار دا خیال و، د هغه د قوم د خلکو دا خیال و چې دا چې د دې وطن نه ورک شي خو بس ورک شو. او هغه الله تعالی داسې کړو چې 4,000 کاله وشو خو د دنیا آسماني مذهبونه څوک هم مني نو هغه د ابراهیم علیه السلام مدح وایي. او الله تعالی ول دنیا کې دا انعام ورکړو چې وجعلنا فی ذریته النبوة والکتاب. بس د هغې نه پس چې پیغمبران راته نو ټول د ابراهیم علیه السلام په نسل کې راله. نو د ابراهیم علیه السلام په نسل کې دا د یعقوب علیه السلام اولاد بنی اسرائیل هم دي، او شعیب علیه السلام هم د ابراهیم علیه السلام په نسل کې دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د ابراهیم علیه السلام په نسل کې دی. نو دا د دې صورت بنیادی مضمون دی. دې نه مخکې صورت القصص دی، هغې کې هم دا مسله ده. حضرت موسی علیه السلام هغه د فرعون په کور کې لوی شو، ډېر په ناز و نعمت، خو د حق د پاره یې قرباني ورکړل او 8 ورځې مسلسل مزلې وکړو، مدین ته لاړ. اول ته یې ګډې بېزې سره اول قبول کړل او د بادشاه د کور هغه مزې یې پرېښودې خو حق یې نه پرېښودو. نو تم حق مه پرېږده، که ګډې بېزې سره اول در په غاړه شي او پردی وطن در په غاړه شي نو دا وکړه، خو حق مه پرېږده. نو دا دی کې دا مضامین دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم خالص په امداد د نوم د الله چې ډېر زیات مهربان او همیشه مهربان دی. الف لام میم. د دې مطلب خو صرف الله ته معلوم دی او مونږ به ځکه منو چې مونږ هغه خبرې منو چې پې پوهیږو، هغه منو چې پې نه پوهیږو.
او چې په نه پوهیږو نو دا غي کې زمونږ نه د منلو او یا د عمل کولو سم مطالبه نه ده، د منلو مطالبه ده، د عمل کولو مطالبه نشته. نو دا سوال نه کیږي چې یو سړی وایي چې یاره خو د دې باندې خو زه نه پوهیږم نو عمل به پسې وکم. نو عمل خو ستا نه غوښته نه دی، نو تا ته خو نه دی ویلي چې په الف لام میم عمل وکړه. وایي دا ومنه چې دا الفاظ چې دي دې چې د الله تعالی کوم مطلب او کوم معنا ده کوم مراد دی بد دا ټیک دی او زما په ایمان دی بس ټیک ته زموږ په ایمان دی. دا حروف مقطعات دي، دا په متشابهات کې شمار دي. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. دا سورت چې په کومه زمانہ کې نازل لې نو هغه سلورم پنځم کال د نبوت دی او په هغه زمانہ کې په خلکو باندې ډېر زیات مشکلات. نو حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام لراغه د خدای پیغمبر موږ دعا وغواړه، الا تدعو لنا الا تنصر لنا، د الله تعالی نه موږ د پاره مدد وغواړه، دعا وغواړه، ځکه چې خبر ډېر ګران شوي. غریب لوهارو آهنګر د اوس پنې کار به کو نو چې چا به په کار وکړو مزدوري به په وکړو به له پیسې نه ورکولې، مزدوري به نه ورکوله او الټه به راتونو هغه د هغه اوس پنې ګرمه به راغستې او هغه د اثر به په داغه. نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل د خدای پیغمبر موږ دعا وغواړه، دا خو وخت ډېر تیر شو 15 کاله سلور 15 کاله خو شو، دومره تکلیف هم تیر. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا فرمایل چې دا تاسو ډېر زیات جلدی کوئ، تعدی کوئ، تاسو دونه جلدبازی مه کوئ. تاسو نه مخکې خلک وو غیبا کنده به ولا وکنهستو په سر به ولا ارکه خو د دوه ټوکړې به کو د دین نه بناوړې دو مشکلات دي او د اوسپنې ګومنځ به راوړلې او دا غوخه به ته نه پکې دا سه به ګومنځ کړی، دا سه هغه اډو کې به تش پاتې شو، خو د ایمان نه بناوړې دو. دا حالات ډېر ګران کار دی کنه. دا سه एकदम خو سړی په فوجونو بم سړی ورشي ورمنډه بکی، خو چې راګیر کړی او په جیل کې در باندې کوم سخت او تکلیفونه تیری او ته आवाज یو خواوشا کې تماشبین راجم شوی او چې چا څه خوخی आवाज کی چې څه په کوي نو دا ډېر زیاته ګرانه خبره ای او سړی بیا په ایمان باندې ټینګ پاتې شي. نو الله تعالی وایي چې حسب الناس ان يتركوا ويقولوا آمنا. د خلکو دا خیال لري چې دی به پرې خو د شي په دې خبره چې دی به وایي چې مونږ ایمان راوړو وهم لا يفتنون او په دې باندې بس ازمیختونه ناراضي. نو ازمیختونه برازي دا د الله تعالی عادت دی، دا د الله تعالی سنت دی او یوازې پتا سن دي ولقد فتن الذين من قبلهم او بشک مونږ ازمیلی وغه کسان چې د دین مخ کې دي. ذکر چې فلا يعلمن الله الذين صدقوا. الله تعالی خو بدا ګوري چې کوم کسان رښتیا دي، دا څه ترجمه کوي. الله تعالی خو بدا ګوري چې کوم کسان رښتینی دي. معلوم هو د مخ کې نه دي خو مخامخ به ګوري او چې الله تعالی کوم کسانو ته رښتینی وي نو هغه به انعام ورکړي. نو چې انعام ورکړي نو دنیا به دا وي چې او د خلکو له شدا انعام ورکړي، خو ځکه چې دی کې دا کمال وکړو دا خو ټینګ پاتې شو کنه. اشخ الله تعالی ته د مخکره معلوم دی کوم سړی چې هغه ټینګ پاتې کېدونکې دی هغه الله ته معلوم دی چې دا ټینګ پاتې کېدو والا دی او کوم سړی چې تختیدو والا دی او بیکاره دی او خرڅېدو والا دی هغه الله تعالی ته معلوم دی. خو چې سو پورې هغه ټینګ پاتې کېدو والا عملاً ټینګ نه پاتې شوی نو هغه پورې ولا انعام نه ورکوي او چې سو پورې چې تختیدو والا عملاً تختیدل نه نو هغه پورې ولا سزا نه ورکوي. دا ځکه چې دا دنیا هم دا ومني چې او ډېر دې انعام لایق او دا بل د دې سزا لایق. الله تعالی خو د عدل او د انصاف تقاضي په خپل پوره کوي. اسی چې وسړي ته چا مبارک پته ولګي چې دا سړی به دا چل کوي الګا دا سړی به ما خلاف ووټ ور کوي نو دا عدالت کې راګیر کې نه ور کوي به ور کړی خو اعلان نه دی نو چې ور کې دا پس به بیا فیصله کیږي نو لا ور کړی خو نه دی. نو دا اصولي طریقې دي. الله تعالی په خپل چې د عدل خبره کوي نو الله تعالی اول په خپل عدل کوي. فلا يعلمن الله الذين صدقوا. خامخاب الله تعالی ګوري هغه کسان چې هغه رښتینی دي په ایمان په داوا کې، ولا يعلمن الكاذبين. او خامخاب الله تعالی ګوري هغه خلک چې کوم دروغجن دي نو دا خو په امتحان کې پته لګي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله تعالی دا منافقان او مؤمنان دا څه ګډ وډ دا څه نه پریدي، یو حالت دا شراولي چې پای کې پاک او پلید جدا کی. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا.
اوس د دې دا مطلب چې کم کافر دا واوري چې الله پر مؤمنانو خدا مصیبتونه راځي نو جوړ دا مونږ کار کوو ځکه موږ د خدای پاک هغه سنت پوره کوو چې باندې مسلمانانو دا مصیبتونه راولو نو الله تعالی وایي جنت دا خیال مکه ولې دا ستاره دا خبره جسټیفای کوم ستاره خبره ته عادل خبره وایم چې دا ته ټیک کار کوي ځکه چې دا مسلمانانو ازمول پکار دی او په دې سخت او تکلیفونه پکار دي نو دا ته چې سکه نو دا جوړ ټیک نه ته ټیک نه کوي ته په دې وجه نه کوي چې دا الله تعالی ستاسو ډیوټي لګولې ته په دې وجه کوي چې ته ظالم یې ته د دین دشمن یې ته د حق دشمن یې نو ام حسب الذين يعملون السيئات آیا ګمان کوي هغه کسان چې کوي ګناهونه ان يسبقونا چې دی به زمونږ وړاندې شي زمونږ به مخکې شي زمونږ به وتښتي مونږ به راقابو نه کړو مونږ به پسې منډه وو دی به منډې وای نو دی به رانه لاړ شي چې ترک بشي نه داسې چل نشي کېدی ساء ما يحكمون ډېره بده دغه فیصله چې دی کوي من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت دې منځ کې پکې خبره هغه نورو ته واوړېده اوس بیا واپس مؤمنانو ته راواوړېده څوک چې امید ساتي د ملاقات د الله تعالی نو پکار ده چې د هغې له څه کار هم وکړي څوک چې د چا سره ملاقات کوي نو د هغه ملاقات د شان مطابق بیا هغې له تیاري هم کوي نو ته چې د دې خبرې امید ساتي چې الله سره به ملاوېږم نو د الله سره د الله د شان مطابق تیاري مو وکړه بیا هغه ځان نه ګن من صفا کړه د یو عام سړي خواله چې سړی ځي چې د ده نه لږ په مرتبه کې اوچتي او هغه سره ملاقات نو سړی په ځان باندې ښه پالش مالش وو یو جامې مامې بدلی کی او سپری مری په ځان ولګي چې یاره داسې څه بل دا سوچ کوي چې هلته داسې حرکت ونه کړم مسله خرابه نه شي وایي به چې دا کم داسې راغلی دی چې د کوم ځای نه راغلی دی د آدابو باندې نه پوهېږي نو چې د الله سره ملاقات کوي نو د الله د ملاقات دپاره خو بیا چې د الله کوم څیزونه نه دي خوښ نو هغې نه خو بیا ځان فارغ کړه که نه بیا هغه څیزونه لرې کړه هغه مه وړه ځان سره من كان يرجو لقاء الله يغسوق چې تم ساتي د الله د ملاقات نو دا غي د پاره د عملو کې وزان دی ول تیار کی ځکه چې فإن أجل الله لآت ځکه چې الله تعالی هغه مقرر نیټه اجل نیټه اخو لآت راتلون کې د ځکه چې را روانه د کوم شهر روانه راتلون کې وهو السميع العليم والله تعالی اوریدون کې دی او په هده اوریدون کې دی چې څوک سوی او په دی د خلکو په نیتونو ومن جاهد او څوک چې جهاد کوي مجاهده کوي کوشش کوي منډه ترړه وي نو فإنما يجاهد لنفسه نو دی جدوجهد او کوشش کوي د خپل ځان لپاره که د خدای د دین د غلبې لپاره کوشش کوي نو دا خدای له نه کوي ځکه چې خدای دې ته محتاج نه دی دا ځان لکه دلته د جاهده نه دا مجاهده چې ورته موږ وایو که نه مجاهده منډه ترړه الې ځلې لویده پاسېده دا لویده پاسېده دا مجاهده چې کله په یو خاص سیاق و سباق کې ذکر شي خو جهاد ته نه مراد دی د دشمن په مقابله کې خو چې کله دا په یو عام سیاق و سباق کې ذکر شي نو دې مطلب بیا هغه ټول جدوجهد دی چې د نفس په باره کې د نفس خلاف ته کې په خپل کور کې په خپل گاوند کې په د عام حالاتو کې تا ته څه مسله مخې ته راځي پیسې ګټې پیسې لګې چا سره چا متعلق څه دوستي دشمني چا سره څه تعلق ساتي د چا متعلق څه خبره کې نو دا ټولې خبرې به کې بیا شامل دي نو ومن جاهد دا جهاد دلته همجهتي جهاد دی چې هغه د کور د نږدې د کور د محدود ماحول نه واله تر د کلاو د ژوند د هرې شعبې پورې په دې ټوله معامله کې د الله د رضا دپاره او د الله تعالی د احکامو تابعداري او اتباع کول او اطاعت کول او هغې فریم کې ځان سمول دا مجاهده ده ومن جاهد هغه څوک چې جهاد کوي جدوجهد کوي ځان ستړی کوي تګودو کوي منډه ترړه وي هلې ځلې کوي نو فإنما يجاهد لنفسه نو دی د جهاد کوي د خپل ځان دپاره ان الله لغنی عن العالمین بشک الله تعالی بے حاجت ده بے پروا د لفظ بنوایو بے پروا خو دې ته وایي چې ته جاړې مغه د پروا نه ساتي چې ته سغواړې مغه د پروا نه ساتي نو دا بے پروا لفظ وایو دا بے پروا لفظ خنه ده او دا د غنی معنی هم نه ده ځکه د غنی په مقابل کې فقیر راځي دوه زیدونه چې د یو بل سره مخامخ کې نو به د معنی پته لګي د غنی په مقابل کې څه ده فقیر نو فقیر څه ته وایي پروادار ته وایي نه فقیر محتاج ته وایي حاجتمند ته وایي نو غنی چا ته وایي بے حاجته
ان الله لغنی بشک الله تعالی به حاجت دی عن العالمین د مخلوقاتنا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وکسان چې ایمان راوړو خکارونه کوي لنکفرن عنهم من بوري جود دوینا وبره جود دوینا لری بکو د دوینا دا زلزلہ چې راشي نو دا خلک داسې دا پنسي داسې قیدا سکیدا سي قیدا ها سندي ودا ولې په دې ګناونه رجي نو لنکفرن عنهم من بردینا اورجو لری بکو د دین سند به وهو د دوینا او به سندو د دوینا یا تلکونه دا سو سندو راغی نه و چې پانی را اصل کې د کفر معنا خو پټول دي مطلب دا دی چې بس په خپل وی راکا بس پرې دا وې خپل راکا پټی کا بس اس خپل راکا پټی ایمان راوړیو ګوره لنکفرن دغه توبه ذکر نشته یعنی ځینې ګناهونه داسې دي چې الله تعالی پر ایمان او پر عمل صالح باندې بخیله کته په حدیث کې ویلي سړی او 10 کین نو د مخ نه ګناهونه راځي لاس داسې وینځي نو د لاسونو نه ګناهونه راځي سترګې وینځي خوله وینځي پوزه وینځي غوګونو باندې مسه کوي سر باندې مسه کوي نو دا سره چې کوم ګناهونه دي سره متعلق دي نو بس جمعه تر روان دي درس روان دي طلب علم لته طلب علم راځي دلته علم د کول راځي نو یو قدم دی او بل قدم اوچته نو دې نه ګناهونه راځي تا توبه نه میستلی او تا معافي نه مو د نیکه په خپل به ګناهونه کمای لنکف عاملس ګوره د دانه چې هغه سوچ ایمان وروړي او عمل صالح کوي او توبه وباسي یعنی ځینې ګناهونه داسې دي چې صرف په ایمان او په عمل صالح په حج باندې ګناهونه معاف کیږي په روزه ګناهونه معاف کیږي د جمعې په ورځ په مانځه ګناهونه معاف کیږي زکات ورکې نو ګناهونه معاف کیږي چې سره خېګړه کې د دوه کسانو په منځ کې صلح کې نو ګناهونه معاف کیږي دا لنکفرن عنهم سیئاتهم من بورجو د دوی ندری دا ګناهونه ولنجزینهم من بدیل بدل ورکو احسن الذی د بهتر عمل د هغه عمل کانو یعملون چې دې کوم عملونه کول ګوره انسان کله یو عمل کوي هغه په یو ډېر ښه بهترین انداز کې وکي آی کې فرض غره 100 نمبر وای لکه مثلا لس پرچی دستا په یو پرچه کې 50 نمبر واغسته بلکې د 60 واغسته بلکې د 70 واغسته بلکې د 80 واغسته بلکې د 90 واغسته بلکې د 100 واغسته نو الله تعالی وایي چې اوس به تعالی د 50 ایوریج بره وباسو د اوسط بره وباسو نه ولنجزینهم احسن الذي اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون ان چې یو کې د 100 واغسته دی په دا ټوله بدل 100 یو کې د 99 واغسته دی دا باقي 50 او 60 بم د 99 دا مطلب شو ولنجزینهم ويقینا من دی له بدله ورکو احسن الذي كانوا يعملون په بهتر هغه طریقه چې دی کوم یو عمل په بهتر طریقه کړی دی نور په احسن طریقه نه دی کړی خو په حسن یعنی پاس دی دا مطلب نه چې فعل دی فعل ولا نه یادي او پاس دی خو ډېر نمبر یې نه دی د حسن د احسن په ځای حسن دی د ډېر ښه په ځای صرف ښه دی نو موږ بوله په ډېر ښه طریقه باندې صبر کوو اوس ته تکلیفونه یو طریقه دا ده چې پلار مور سړي ته مخه مخامخ راشي د اسلام په لاره کې دا طریقه ده ته د دین کار کې نو کې دی چې ټول ناول ته د خپل خاندان مشران مخه راشي دا ته سکه لکه حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ 18 19 سال لکو سعد ابن ابي وقاص چې مسلمان شو رضی الله عنه چې مسلمان شو د مور و حمنه بنت سخر و غالبا کس بنت حرب و بنت سفیان و سب د بنو امیہ د قبیلې و د حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ اوریره و سکه اوریره و ابو سفیان د سکه اوریره و د مور دا دغه سکه خوریره د حضرت سعد ابن ابي وقاص نو ابو سفیان هو په وخت کافر نو دا خوري چې د امور د حضرت سعد ابن ابي وقاص نو د ابو کړتال چل خو دا غي نزد کړي نو هغه وخت هغه ولګي دا وجه زبا اوس تبر د ایمان نه واپس شکري نو زره د غرمو نه راځم دنه وډای بم نه خورم وبم نسکم سوري ته بم نه کینم پاغه سرو غرمو بکینم نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې لو كانت لك 100 نفس کستا په دې بدن کې سل ساګانی سل او فخرجت نفسا یو د نه په قلاره وزي یو تیوزي کو سړی پرړيږي کنه ته لته ټکه او یو ځل او بیا د نه ساوزي او بل ساده نه وزي او بیا لته ټکه نو ما ترکت دیني هذا لشيء ستا په خبره خو دین نه پرېدم
په دې سیمه د دنیا په معاملاتو په دې سيزونو خو د دین نه پرېږدم نو فکلی و ان شئت فلا تاکلی نو که وږې خو خورا او که نه وږې نو غلی کېنه اډو مې خورا او که ګرمي دې کېږي نو دننه سوري له راشه او که دې نه کېږي په دغه غرمو کېنه نو هغې ته چې پته ولګېده چې دا هم زما زوی دی نو بس بیا دننه راغله او هغې ورته دا هم ویلي وو چې الله تعالی چې وایي چې د مور او پلار خبره به منې نو دی خو لږ داسې په شک کې شه چې دا خبره چې ته بدل فتوی پې ولګول خبره دا نه ده خلک وایي مولیان فتوی لګوي خدای کو د امیان د مولیانو غټې فتوی لګوي د امیان ټول په د مولیانو فتوی لګوي په د پوهې خلکو د ناپوهې خلک فتوی ډېرې لګوي نو هغه مور یې په فتوا ولګوله وایي ته خو د مور او پلار مخالف یې ستا په دین کې د مور او پلار عزت دی او ته دغه د مور او پلار نه راغی پیغمبر علیه السلام له چې اوس څه چلو کمل د مور خو خدای پاک وایي د مانه پس د مور حق دی او دلته خو مور راته اوس احتجاج وکړو نو الله تعالی دا آیت راولېږو ووصینا الانسان بوالدیه او مونږ مضبوط حکم کړی دی انسان ته بوالدیه حسنا یعنی حسنا بوالدیه د ښه سلوک د مور او پلار سره د مور او پلار سره د ښه سلوک مونږ تاکیدي حکم وصینا تاکیدي حکم خو وان جاهداک او کدی پتا زور لګئی کدی پتا زور کوي زور لګولې پس خبره لتشرک بی چې ما سره شرک کې ما دا غسلای سلک به علم چې تا سره دا غي به حیثیت شریک سره علم نشتا چې تا سره دا علم نشته د خدای شریک دی ځکه د خدای سره ته به چې علم راشي نو بیا به و نه علم ځکه نشته چې شی نشته چې شی وینو علم به وینو شی شته نو علم به کوم د راشي شرک شته نه مش د الله سره شرک شته نه نو ځکه علم نشته نو فلا تطعهما د دې دواړو خبرې بالکل ممنه د دې اطاعت مکوه د دې خبره ممنه الی مرجعکم زکه چې ما طرف تاسو واپس دا مطلب دا دی چې سبا د قیامت پر ورځ به د مور او پلار په دربار کې نه ولاړ د خدای په دربار کې به ولاړې نو د خدای په دربار کې ولاړې د مور او پلار به د خدای په دربار کې ولاړې نو بیا خو د الله خبره من فنبئکم نو تاسو خبروم بما کنتم تعملون په هغه څه چې تاسو کول والذین آمنوا وکسان چې ایمان راوړو او عمل الصالحات او ښه کارونه وکړو لندخلنهم فی الصالحین موږ به دې دنکو په ټولګي د نیکانو کې د صالحانو په ټولګي کې به موږ حساب کو سړی چې نیک عمل کوي نو دا دې نه وایي چې نیک عمل کوم نو خدای خبر چې زما ملګرتیا خو اسیم دلته څوک نشته څوک ملګری کې باندې الله تعالی ویل ته چې راشه دونه غټ مرګري بری دونه ډېر لوی ډله وایي چې صالحین د پیغمبرانو مرګري صالحین کو پیغمبران په طریقه اوله شامل دي ومن الناس من يقول آمنا بالله بیا د مشکلات خبره کوي دا د مکې دور دی مکه معظمه کې داسې خلکو الته تکلیفونه نو مکه معظمه کې داسې خلکو چې ایمان به په زړه کې دن نه وته باقاعده د ایمان خبره به په زړه کې دن نه وته خو الته چې به وکتل چې الته کې خاماران خلی واځي کړی دي پر د ایمان داوا کې نو بیا خو بس حالت خراب دی نو بیا والم دی او ټکولم دی او بیا سدي بایکاټونم دی او بیا ظلمونم دی او فسادونم دی او بیا ورس دی ارس نو بیا په پزړه کې به د ایمان په باره کې به مطمئنو خو چې هغه سختو ته وکتل نو بیا به واپس شو نو داغي خبره کوي الله تعالی ځینې خلکو دا ویلي چې دا صورت مدني ده دا آیاتونه پکې مدني دي وځکه چې دا منافقت خو د مدینه و منافقت نه د منافقت یو قسم داسې دی چې دا دلته منافق ته په پښتو کې څه وایي منافق په پښتو کې وسنه مولا وایي درغل پښتو کې وته څه وایي درغل ومن الناس من يقول او بعض د خلقنا غدي چې دا سوا یا آمنا بالله مون په الله باندې ایمان راوړو خو فاذا اوذي في الله چې کله د تکلیف رسول شي د الله په لار کې د دین خبرو کې الله اکبر او څوک لپړق ورکی او څوک په دباو واچي او څوک بایکاټو کی او څوک ته مراعات بند کی نو جعل فتنه الناس كعذاب الله نو دې وګڼي
مصیبت د خلکو د طرفنا پشان د عذاب د الله څنګه د الله تعالی عذاب راشي او خلک توبې وباسي چې خدای توبه مې د بیا به نکوم خپل خبره نه واپس شي نو د خلکو د سپیړه د وجه نه وي توبه مې د بیا به الله اکبر نه وایم توبه مې د بیا به د اسلام خبره نه کوم توبه مې د نو جعل فتنه الناس مطلب باندې ورسېدی کنه د وګرځي سزا او مصیبت د خلکو د طرفنا کعذاب الله پشان د عذاب د الله تعالی چې د الله عذاب راشي نو خلک توبه وباسي د ګناہوں نه نو دا چې د خلکو نه فتنه پیراله او د خلکو د طرف نه به مصیبت راغی نو د اسلام نه توبه ویسته دا مطلب ولئن جاء نصر من ربك وكجر تراشي مدد رب د طرفنا استاد رب د طرفنا ليقولن نديب خاو مخاوي چې انا كنا معكم خطاسرو د دواړه غاړي وي درغل لیکنه دواړه غاړي وي موږ به خطاسرو مې زړه هم تاسو نو صاحب موږ زړه هم تاسو نو سو کوم بس مشکلات او مجبوري وهنو زړه هم تاسو اوليس الله بعالم بما في صدور العالمين آیا نه دی الله تعالی ډیر پویا پاغه سبانه چې پسینو د مخلوقات کې دي نو د زړه د حالت خدای ته معلوم دی چې د صرف د ډب مسلمان دی نو دا نه تاسو راځي نو دا غسر لکه قران بل ځوی مذبذبین بین ذلک دا دی خو هم خوري او دی خو هم خوري لا اله الا الله ولا هؤلاء دی خو هم پورا نه دی دی خو هم پورا نه دی دا د مفاد او د مطلب بنده دی او دا ډرپوکم دی دا په یو ځای ودرېدو علم نه دی دا منافق او درغل خو ډرپوکی ولا يعلمن الله الذين امنوا بیا خبره کوي چې دا ولې دا سخت او مشکلات او تکلیفونه او دا صورتحال چې راځي نو ځکه چې ولا يعلمن الله الذين خامخ الله تعالی با جدا کوي او ښکارا کوي با هغه کسان چې ایماندار دي ولا يعلمن المنافقين او خامخ الله تعالی ښکارا کوي او را پډاګه کوي به درغلان او منافقان وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا حضرت عمر چې کله مسلمان شو دیم په دغه ورځو کې مسلمان دی کنه په 15 کال خوښه د ایمان راوړل نو دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان راوړل نو د خلکو باندې هډه ربد او لګیدا نو دغه بنو امیہ دی ابو سفیان دی او نور خلک داراله ورته وی چې عمر ته ولې مسلمان شي وی چې آخرت نه یریګم دا پیغمبر او دا قران خو پرشتیا دا حق دی او ته ویلې رمړه دغه د آخرت د موږ ذمہوار یو راځه مړه په ځړه په ځړه خبره ټیک ده آخرت کې رښتیا څه شی وو نو دا غي د موږ ذمہوار یو نو دا غي خبره کوي وس وقال الذين كفروا يا کسان چې کافران دي للذين امنوا کسان ته چې ایماندار دي صبر ته وي اتبعوا سبيلنا راځه زمون پلار راځه مونږ چې څه دا کوي او کته یریږي چې دا خو ګناه ده ته په کې دا د ګناه او د ثواب خبره کې نو بیا سوي ولنحمل خطاياكم استاد بوجونو استاد ګناهونو پیټه زما په سر استاد ګناهونو بار زما په سر وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء نو ندي وچتون کی اورون کی د خپل ندی دی بحاملین اوچتون کی پرنلون کی من خطاياهم د دې د ګناهونو من شین سزرا او سيو بسره یو بسرم دی د خلکو د ګناهونو نشي وړه د ګناه پیټه معلوم نه دا خیال دا چې د سودار د کېله او د مالټو چې تک ګوته دا شاپر د جذبه عالم تا ته څه پته دا کوم ګناهونه دی ور دې سونه لوی پیټه لوی درنواله دا ننم دا چې ته د دین خبره کوي کنه ته حرام مړه د حرام او حلال د ذمہ وارم وای راشه دا وای په دنیا کې خلکو ته ولا يحملن اثقالهم انهم لكاذبون يقينا دي خامخا درو جندي ولا يحملن اثقالهم ويقينا دي بوچت کې خپل بوجونه خپل درانه ولا يحملن او دي بپن کې پن بکی اوچت بکی اثقالهم خپل درانا بوجنا واثقالا او نور بوجنا او نور درانا مع اثقالهم د دې د درنو او د بوجونو سره خپل بوجونه به خپلی او چا نور گمراه کړی دي نو دا غي د گمراه کولو هغه د گمراه کېدو بوج خو دغه په سر دی خو د گمراه کولو دا بوج خو د په سر دی کنه د گمراه کو او هغه گمراه شو نو هغه نه بدا پوښ کی چې دا خو ته گمراه کول خو ته ولې گمراه شوي او دنه بدا ته پوښی تا ولې د گمراه کو
نو د گمراه خپل بوج خو خپل له خو چې هغه بلې گمراه کړه بل ته غلطه لار ښودلې ده نو هغه بوج بم د په سر راځي وړی شي او که نه شي وړی سټ به وله ماتوي خو ورپسې پاسه خو به وربار کوي پې نو ولا يسألن خامخا بر دین تپوس کیږي یوم القیامت د قیامت پر ورځ ما كانوا يفترون دا دروغ چې دی په الله او رسول جوړول خلق په الله باندې دروغ جوړول ته ثواب وایي په پیغمبر دروغ وایي ما خو د ثواب د پاره دا کار کوم لکه دا تا چې وی چې دا په قران کې د آیات دی دا کوم ځای کې دی پکې تا چې وی چې پیغمبر علی السلام وی چې په دې کې دا ثواب دی دا په کوم حدیث یاره زه څه خبرم لکه دا خو دروغ وي نه ما خو په صحیح نیت وي ما به مطلب خو ټیکو نو ته په ټیک مطلب باندې په خلکو دروغ په خدای دروغ وي په پیغمبر دروغ وي په خلکو دروغ وي نو الله خو به تاسو کوي اوس بیا د تداوی ګوره د نوح علی السلام دا قصه په ډیرو ځایونو کې راغلی ده خدا صرف دا خبره پکې دلته راغلی ده چې د 9.5 کاله دلته تیر کړه دا ولی ځکه چې دلته خلکو ته وایي که نه اول کې دا راغلی چې الله تعالی ورته وایي چې ګوره تاسو خو پکې لا اوس پکې 2 کاله او خلکو خو به ډېر عمر پکې تیر کړو نو دا مقرره دی نو د نوح علیه السلام ګوره سورت نوح دی مکمل خو پای کې دا نه دی هلته دا سیاق و سباق نه دی داغه دعوت ذکر کړی دی داغه خیری ذکر کړی دی هغه ته چې کوم درد رسېدلی دی هغه ذکر کړی دی خو دا تذکره چې نوح علیه السلام دومره وخت تیر کړ نو دا دلته دا تذکره راغلی ده تکلیفونه تیر کړي نوح علیه السلام 9.5 کاله خو د پیغمبرۍ زمانه وه اوس د پیغمبرۍ نه مخکې وروسته بیا څنګه چلو نو عمومي طور باندې پیغمبر کېږي په 40 کاله کې نو نوح علیه السلام 40 کاله پس پیغمبر شو بیا چې کله طوفان راغی او د طوفان نه بعد هم بعض روایاتو کې راځي چې 80 کاله دی بیا ژوندی پاتې شو نو 40 هغه شو 80 دا شو نو زر نو 9.5 کاله نو زر نیم کاله 50 د پاسه زر کاله جوړ د ټول عمر شو نوح علیه السلام کوم ځای پاتې شوی نو دا خو د خبره ده خو تقریبا اکثریت د مفسرینو دا وایي چې نوح علیه السلام پورې دا چې کوم څومره پیغمبران راغلي دا زمونږ په بر صغیر کې راغلي دي تاسو پوه شئ په هندوستان کې اوس هم یو ځای دی هغې ته تنور وایي په هندوستان کې سټیشن دی د ریلوے سټیشن دی د تنور په نوم باندې او د هغې نه لږ مخکې د کیرالې طرف ته د سمندر غاړې ته نږدې دغلته یو قبر دی او په هغې باندې لیکلي دي په قبر باندې کشتی والا قبر نو خلک وایي چې یا د نوح علیه السلام دی یا د نوح علیه السلام په زامنو کې څوک دی اوس دا خبره ده چې دا مسلې بیا څنګه بدلې شوې چې دا کوه ارارات او جزایر ابن عمر کشتی خو هلته ولاړه ده جزایر ابن عمر د کوه ارارات د جزایر ابن عمر د آذربایجان طرف ته چې دا کوم علاقې دي د ترکی نه د شمال طرف ته دغلته کې هغه غر دی چې کوم غر باندې کشتی ولاړه وه نو دا دومره لویه فاصله څنګه ونه یو خو دا طوفان و دویم دا ده چې عین ممکنه ده د طوفان نه مخکې د ځمکې داسې یو بل سره نږدې وي خو د طوفان د راتلو نه بعد په دې منځ کې دا سمندر شوي او بیا ډېر صورت دا جغرافیې بدلې شوي خلک وایي که نه دا جغرافیې چې کوم دی دا ډېره زمانه پس دا جغرافیې بدلېږي سمندرې نوې را پیدا کېږي نوې جزیرې را پیدا کېږي نوې وچې را پیدا کېږي نو دا سمندرونه والله تعالی عالم پخوا داسې نه وو بیا وروستو دا د طوفان نوح نه بیا داسې صورتحال بدل شو دا مطلب شو ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ويقينا لګل نوح عليه السلام خپل قوم ته فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما نو تیر کړه پکې 50 کم زر کالا تیر کړه پکې 50 کم زر کالا فاخذهم الطوفان نو خلق خبره ونه منله چې وې نه منله نو اونې ول دې در طوفان زکه چې وهم ظالمون او دې ظالمانو پر ظلم باندې ډېر کلکو دا څه وخت د پاره ظالمانو نه وهم ظلم وې جمله اسمیه دلالت په دوام او په استقرار کوي کنه نو دا څه بس دا څه پر خپل ظلم باندې کلک ولاړ فانجیناه نمونږ خلاص کو دا نوح علیه السلام واصحاب السفینه او غبیړی والا کشته د پښتو کې بیړی وایي بیړی دی چپه شوه پښتو چاته خیرې کوي که نه وایي بیړی دی چپه شوه نو کشته مونږ وایي کشته پښتو ده که نه کشته پښتو نه ده بیړی پښتو ده فانجیناه نمونږ دا نوح علیه السلام خلاص که د دې خلاص هم کړه سنه د طوفان نه هم خلاص کړه د ظالمانو نه هم خلاص کړه واصحاب السفینه او بیړی والا چې په کشته کې په بیړی کې سوکو وجعلناها آیه للعالمین او وګرځول موږ دغه کشته نښه د مخلوقاتو دپاره
د صحابه په زمانہ کې چې کم خلق دغه کوه ارارات طرف تتلیو د حضرت عمر په زمانہ کې او غیبر د کشته متعلق خبرې کولې چې کشته مونږ ولیدا دا غینه بعد من بار په اخباراتو کې دا خبره راتلی تر اوسه پورې دا خبره راځي چې خلکو د دې کشته سباقيات کتلې دي او حتی کې بیا دا کشته طول او عرض او دغه او غدواله او پلانواله او دغه پورا سټرکچر او ساخت خلکو بیا معلوم کړي دا دومره وګدا و دونه پلان و دونه چته و دا و اوسم ډېر خلک دا داوی کوي چې داغه نخ خلکو لیدلی و ابراهیم او مولګ ابراهیم علیه السلام پیغمبر اذ قال لقومه چې کله د ویل خپل قوم ته عبد الله واتقوه د الله بندگی کوي او د الله نه ویریږي نو ابراهیم علیه السلام د نوح علیه السلام پس د ابراهیم علیه السلام خبره فورا څنګه کوي چې ابراهیم علیه السلام هم هجرت کړی دی کنه کله پرې خو دی پلار امور پرې خو دی هر شي پرې خو دی حق نه دی پرې خو دی تکلیفونه برداشت کړي ذالکم خیر لکم دا خبره تاسو د پاره ډیره غوړي زدا ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ انما تعبدون من دون الله اوثانا بشک تاسو عبادت کوي سوا د الله تعالی نه د بوتانو وتخلقون افکا او جوړوي دروغ یعنی گویا کې ته بوت نه جوړه ته دروغ جوړه دا بوتان به په خپل الله سره جوړول نو سړی خو بظاهر بوت جوړي خو الله تعالی وته ته بوت نه جوړه دروغ جوړه ځکه دا شر د خپل پورې دروغ دي دا خو ته به حیثیت خدای او به حیثیت رب او د خلکو د مسلو د حل کولو په تور باندې ته خلکو ته پیش کې نو دا کار خدای نشي کولای دا خو ته په خپل جوړ کو وتخلقون افکا او تاسو جوړوي دروغ ان الذين تعبدون من دون الله بشکا کسان چې تاسو عبادت کوي سوا د الله نه لا یملکون لكم رزقا دی مالکان ندي تاسو د پاره واکداران ندي تاسو د پاره د رزق او د روزه فابتغوا عند الله رزقا ولټوي د الله سره روزي د الله نه غواړي او د الله سره د روزه د ټولو دوه معنی دي یو معنی دار چې په حلاله طریقې ګټه بل معنی دار چې الله نه دعا غواړي یوازې دا مکه چې مړه مټي مشتو ورزم به ګټم نه الله نه دعا غواړه چې الله تعالی مال د حلال روزه بندوبست وکړه او توکل دغه ته وایي اعتمادم په الله کوا او اسبابم جائز استعمال وا وعبدوه د الله بندگی کوي یوازې د رزق طلب مکوي بنده اسنه بندگی پسې پرې دی چې پر رزق پسې بیا بندگی پرې دی د خدای او وشکرو له رزق برته نور مزید له ملاويږي چې کوم ملاو دی پاغه شکر ادا کوي چې پاغه شکر نه ادا کوي به نور ناراضي نو شکر په رزق کې اضافه کوي شکر کوو رزق به زیاتیږي ته پاغه کم څه ملاو دی پاغه شکر نه کوي نو بیا خو بنا شکرې باندې حکميږي بیا الیه ترجعون صرف الله تعالی ته تاسو واپس کې دې شي واپس با بوتله کې دې شي وان تکذبوا کتاسو دا پیغمبر دروغجن وګڼه نو دا سنوي خبر نه ده چې فقط کذب من قبلكم دروغجن غړل دي ډېر امتون استاسو نه مخکې پیغمبران وما نو بیا چې پیغمبران دروغجن غړل دي خدای پیغمبر په قهر نه نازلو صافت او عذاب به نه راوستو نه پیغمبر خدا کار نه کوي کنه عذابونه خو الله پاک را لېږي او چې کله خو خشینو را لېږي پیغمبر خو صرف د خپل فرایضو سکی پابندی فرض ادا کوي وما للرسول الا البلاغ المبين او نشته پیغمبر باندې سوا د رسونه ښکار نه په ډاګ بلاغ المبين څه ته وي په بوسو کې وبو بوتل نه البلاغ رسول والمبين چې خلک به پوښي دي سی وي په خدای کو سی وي په پته پوي نشو نه چې په بوسو کې وبو بوزي بیا کار نه کیږي کنه یو خبره واضحه نشو او چې خبره به واضحه کړي خلک خپکی او الله تعالی وي چې بلاغ المبين په پیغمبر خو بلاغ مبین صرف بلاغ نه دی بلاغ مبین دی اولم يروا آیا دا خلق نه ګوري کیف یبدئ الله الخلق ثم يعيده څنګه الله تعالی ابتدا د پیدایش کوي او بیا څنګه واپس کوي نو دا څه به واپس کوي په آخرت کې یو شی الله تعالی پیدا کی بیا ډېر مودا غنۍ بل ځای کې ګوره بل مودا پر ګوره بیا را پیدا شي په دې عربو کې تاسو ګوره بعض داسي بعض شینکی داسي بعض غیاګان داسي چې لس کاله باران نه کیږي سړی وي بد دي تخم ختم شو اول د ډېر زیات ګرمي می پاشګو کې خو لس کاله پس چې باران وشي 12 کاله 15 کاله پس چې باران وشي ته به وایي دا تخم په دې کې چا واچو نو ثم يعيده بیره پیدا کی دا په شکل راشي
خدای خبر ته وای چې د خان د اسمان نه را پریوزي که څنګه را پریوزي دا ټکه شروع کی په دغه یو شپه کې دا اوبر اجم شي پر ټران به شروع کی د حیران بشم چې دا څنګه داسې کی خلک وې دا د اسمان نه را پریوزي تاسو به ورېدلی کې اسمان نه را پریوزي ثم يعيده کوم ځای نه خدای پاک را پیدا کی دا چې جمع شي دا ماشي ورک شي دا مچان دا شونه ورک شي پر یخ نه کې بیا چې لږ موسم برابر شي ورګورټن بیا را پیدا شي څومره سيزونه دی الله تعالی پیدا کوي او بیا یې دوباره کوي نو دا څه په قیامت کې یو ځل بیا دوباره کوي ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان ذلك على الله يسير دا خبر الله تعالی ته ډیر آسان ده په الله ډیر زیات آسان ده قل ورته ويسيروا في الارض لار شي وګرځي پزمکه کې فنظرون وګورئ کیف بدا الخلق څنګه الله تعالی ابتدا د پیدایش کړی دا خو به ته ګرځي کنه علمی سفر وکا لاشه دنیا کې وګورانه چې وګوري نو دا نه پس پته ته پته ورګي چې اوه په دنیا کې کم مخلوقاتو کم سيزونو ممکنه ده چې مخلوق دلته یو په بل ځای کې نه به په عراق کې سبب په امریکا کې سبب په هندستان کې سبب په شام کې سبب په بل ځای کې نو د دنیا دا ګټونه ګوره د دینه معلومات کوا چې کم قسم مخلوقات الله تعالی پر دنیا کې پیدا کړیو نو تاسو به پته لګي چې ابتدا د خلق الله کړی دا نو بیا دوباره الله تعالی د بعث نه بعد ينشئ النشأة الآخرة بیا الله تعالی یو بل پیدایش پیدا کوي ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی پر سبحانه قدرت لرونکی دی يعذب من يشاء سزا ورکي هغه چاله چې دا غیر اراده شي او يرحم من يشاء او رحم کوي په هغه چا چې د الله اراده شي او الیه تقلبون او الله تعالی ته تاسو واپس کېدې شي تقلبون واپس کېدې بشي وما انتم بمعجزين في الارض او نه تاسو عاجز کوونکی الله تعالی در پسمکه کې ولا في السماء او نه په اسمان کې اسمان ته ګوري نو دیکم د الله تعالی فیصله چلیږي او زمکه ته ګوري دیکم د الله تعالی فیصله چلی او د الله تعالی کوم فیصله نو د دنیا انسانان چې راجم شي ا فیصله نشي اخوا کوله صدا سي جمهوریت خو نه د خدای په خدای کې خلک به ګڼ را پاسینو فیصله به بدلی وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نه به تاسو د پاره سوا د الله تعالی نه دوست او نه مددگار کله د سړي دوست د سړي په کار راشي او کله دوست خو نه خواسي به زړه اوس وځینو مدد وکړو دا کسی مسجد الله په دربار کې نشته والذین کفروا بآیات الله وکسان چې انکار کوي د الله تعالی د آیاتونو او لقائه او د الله تعالی د ملاقاتنا اولئک یسو من رحمتی دا کسان د دینه امید دي د ما د رحمتنا او نو امیدل ولا پکار دي چې انکار کړي دي منکر د پاره او د کافر د پاره د الله تعالی پر رحمت کې صحیح صدا واولئک لهم عذاب علیم او دا خلق دي د پاره د دردناک عذاب اوس ګور دا په د منځ کې د ابراهیم علیه السلام د تقریر په د منځ کې د ادخال الهی وای انما تعبدون من دون الله دا وان تكذبون دیخوا دا په منځ کې ادخال الله تعالی د ابراهیم علیه السلام او د قوم د خبره په منځ کې د مکه د خلکو ته دا تقریر وکړو بیا د ابراهیم علیه السلام خبره بیا دوباره رااله نو فما كان جواب قومه پس نو جواب د قوم د ابراهیم علیه السلام الا ان قالوا مگر دا چې وی اقتلوه چې مړ کې بس الک مړ کې ناس دعوا نس ثبوت نس قانوني تقاضې پورا کول نه دا چې دا چاوي چې مړ کې چې هغه د خبرې په چل پوي دوک نه پوي دا د حق حاصل خو بدل غاڼه ګوره و میلا و ټیلا و ها بس مړ کې غاڼ خلک راځم شي ویډیو لکه بس مړ کې او چې زیره پکې دا شي چې مړ کې هم نه حرقوه ویس وځوي بل څه چل خو ورته نه ویس وځوي فانجاه الله من النار نخلاص کړ الله تعالی دلته د ورنا ځینې خلک دا وایي چې ابراهیم علیه السلام نه دا خو خلکو داسې ویلي وو فانجاه الله من النار نو خدای پاک د اور نه بچ مطلب اور ته وروا نه چو نه قرآن بل ځای کې وایي چې اور ته ورواچو خو الله تعالی ورته وایي چې یا نار کونی بردا و سلام علی ابراهیم یخش په ابراهیم علیه السلام باندې سلامتیا والا شو دا خبره ولګي دا څوک دا خبره کوي دا غلام محمد پرویز دا خبره کوي دا چې کوم نیچرالست دي چې د نیچر نه خدای جوړ کړی دی چې هغه وایي چې نه اور خو سوځول کوي چې ابراهیم علیه السلام یې ورواچو نو څنګه یې ونه سوځېدو نو ما اور سوځول کوي خو تا دپاره سوځول کوي تم مخلوق یې هغه مخلوق دی ته د هغه نیچر نشي بدلولی نو خدای پاک دپاره خو هغه
مخلوق دی خدای خدای خالق دی نو دغه د ور د سوځېدو د طبيعت او د مزاج خو به د الله تعالی را پیدا کړی دی نو د مزاج بیا د الله تعالی لاسونه خو نه دی بند کړي چې نو استا په ما کې یو ځل دا مزاج را پیدا کړو و دا ته نشي بدلولې نو ستا لاسونه بند کړي د خدای لاسونه خو نه دی بند کړي نو الله تعالی دا کولای شي چې هغه ته وځي سوځول مکوه او دا قسمه د نیچر خلاف چې کوم الله تعالی حکم کوي نو دا په یو خاص اهم موقع باندې دا چې عام عادت په تور نه کوي عادت هم دغه دی چې نور بسوځول کوي نو ستاسو د خیال له دا جوړ قانون دی دا مطلب دی ورته واچو خو الله تعالی بچ کو فانجاه الله من النار نو الله تعالی د دوزخ د ور نه خلاص کو د يهوديان دا مزاج دی يهوديان دا وایي چې چونکه ابراهيم عليه السلام چې ورته ورواچو نو ابراهيم عليه السلام باندې ور اثر نکو نو د يهوديانو چې کوم اولاد دي د ابراهيم عليه السلام چې کوم اولاد دي نو يهوديان اولاد دي نو د ابراهيم عليه السلام چې کوم اولاد دي نو دا اولاد باندې به جهنم ور مسر نه کوي ولی ځکه چې ابراهيم عليه السلام د اراده او خود الله تعالی چې ګوره په دنیا کې موږ ورته واچو خلکو او اثر په ونکو نو د ابراهيم عليه السلام اولاد خو باول جهنم ته زینه هوګه جهنم ته چا وروام چول فرض کا سو وخت د پاره لکه يهوديان چې وایي چې الا ايام معدوده یو سوره د کې ورته ورواچو نو موږ به سيزي نه ولې ځکه موږ د ابراهيم عليه السلام جینز دي هغه جنیټیک کوډ په موږ کې را موږ ته را رسیدلې نو موږ بده تنه نو دا خبره د دې غلطه ده ولی ځکه چې یوسف علیه السلام فرض کا یوسف علیه السلام چې په جیل کې خلکو د دعوت ورکاو عقیدیانو ته دعوت ورکاو چې ارباب متفرقون خیر من الله الواحد القهار ګڼ خدایان خدي کې یو خدای خدای نو هغه خلک د خدای پاک توحید ترا بلل نو اخو يهوديان نو چې نو يهوديان هغه توحید ته ولې را بلل نو ځکه را بلل چې توحید ته را وبلی نو د جهنم نه بچ شي نو دې معنا دار چې توحید ته را ونه بلی جهنم لبزي او که توحید ته را وبلی نو جهنم نه بچ شي نو چې بچ شي نو د يهوديان نه دي او د ابراهيم عليه السلام نسل نه دي نو د ابراهيم عليه السلام نسل نه دي نو خدا عقیده په بنیاد باندې بعد جهنم نه بچ کیږي او د عقیده د خرابې په وجه به جهنم ته ځي نو دا د یوسف عليه السلام تعلیماتو نو ته څنګه د تعلیمات دا یوسف علیه السلام خو د یعقوب علیه السلام څه دی زوی او د اسحاق علیه السلام نو سید ابراهیم علیه السلام نو سید کړه وسه نو هغه خو ستاره تعلیماتو خلاف دی هغه ځکه خلکو له د ایمان دعوت ورکو چې وی چې د ایمان د جنت او د دوزخ د خبره د په نسل پورې نه تعلق لرونکي که په نسل پورې وای خو به چاله ته د يهوديانو نه سوي چې نه ځنه ورکیږي تا ته د دین خبره نه کو نه هغه نه تاسو نه کوي ته کوم نسل نه خو د ایمان دعوت ولا ورکو ولی ځکه چې د ایمان دعوت ورکړې هغه قبول نه قبل ورات کوي نو جهنم لبزي او چې میومني جنت ته بزي پته ولګي دا چې دا په نسل پورې نه ده دا چې یوسف علیه السلام د خپل بادشاہي په زمانہ کې په مصر کې خلک ایمان طرف ته رابلل د مصر خلکو د یعقوب علیه السلام اولاد نو هم دا د یوسف علیه السلام رونه وګڼه نور بل څه خو نو نو شهر یعقوب علیه السلام اولاد نو نغی ته ولې د اسلام دعوت ورکو ځکه ورکو چې وی چې اسلام نه منې نو دوزخ ته بځي چې اسلام منې نو جنت ته بځي پته ولګی دا چې د یعقوب علیه السلام خپل اولاد نسلی اولاد چې هغه بالکل قریبي اولاد وو هغه ستاسو خبره نه مني چې نه د جنت او د دوزخ تعلق د جنس سره نه دی د نسل سره نه دی د جنت او د دوزخ تعلق د عقیده سره دی دغه خبره یوسف علیه السلام کړی دا خبره نور پیغمبرانو کړی موسی علیہ السلام ولې فرعون ته دعوت ورکو چې فرعون د موسی علیہ السلام دعوت منلې وې نو به يهودي شوی و چې وینه منو جهنم ته لاړ چې منلې وې موسی فرعون بشر تتلې او د فرعون په دربار کې چې کوم رجل مؤمن و هغه د موسی علیہ السلام دعوت منو قران هغه رجل مؤمن وې او دا په نوم باندې ورن صورت راغله نو هغه رجل مؤمن چرته بزي جنت ته وي هغه وي وانا ادعوكم الى العزيز الغفار تاسو الله طرف ترابلم وتدعونني الى النار وادعو ما لي تدعونني ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار عجيب خلق یې تاسو نجات طرف ترابلم او تاسو ما دوزخ ترابلم نو فرعون چې دی هغه دغه د تر زوی دی د فرعون د قبطي د نسل نه دی او موسی علیه السلام ورله دعوت ورکړي
او هغه پر دعوت پوېږي چې هغه وي تاسو نجات طرف ته رابلم او تاسو ما دوزخ ته رابلې نو پته ولګېده چې دوزخ او جنت چې کوم دی دا په نسل پورې نه دی جنت او دوزخ دا د عقیدې او د عمل پورې دی همدغه خبره پیغمبر هم کوي نو ته پکې نوې کومه خبره کوې دا مطلب شو فانجاه الله من النار نو الله تعالی د اخلاص کړ دوزخ نه ان فی ذلک لآیات بشک پدې کې ډېر نخې دي لقوم یؤمنون دا خلکو د پاره چې ایمان لري نو نخې دي دا کنه ابراهیم علیه السلام الله تعالی بچ کو وقال نو د بچ کول نه پس بیا ابراهیم علیه السلام خلکو ته بیا ودا د او د عالم ها جهنم د غبور نه را بچ کو او بیا خلکو ته بیا خبره کوي وقال خلکو ته وای انما اتخذتم من دون الله اوثانا بشک تاسو نه ولې دي سوا د الله تعالی نه بوتان مودت بینکم دا سبب د دوستۍ د تاسو په منځ کې فل حیات دنیا په موجوده ژوند کې اوس ګوره کنه دا ځینې خلک ایمان ته ولې ناراضي یاره ویل تم کلوی غیدا کله د دوستیم د رښتیم دي تعلقاتم دي ناسته پاستم د اجره جماعتم ده نو دا څنګه وران کو دا تاسو سره مرګره شمنو بیا خو بدار تران شي ډیر خلک داسې دي پر ایمان او په کفر کې دا خبره ده خو د ایمان او د کفر نه علاوه پر فرقو کې او پر جماعتونو کې دا خبره ده پر فرقو کې دا یاره دا فرقه مې خو نه ده خو بس یاره او غلط خلک دي خو شو کو یاره زمون غم خادیان دي زمون ته ناشته پاسه ده زمون سره تعلقات دي دوستی ده نو دا څنګه پریدو تاسو دې آیت ته بیا سوچو کې کنه وقال ابراهيم عليه السلام خلقو توي انما اتخذتم من دون الله اوثانا بشکن ولید تاسو سوا د الله تعالی نه بوتان او خپويږي چې دا بوتان دی او دا غلط دی د دې پرشتنوالي او د خپل ډلې په صداقت در سره دلیل او ثبوت نشتا خو صرف وجه صدا مودت بینکم یره جی په دې مونږ رايو یو یره جی هندستان کې مسلمان او هندورونه دي ولې رونه دي خو څوک زموږ وطن دی نو او کافر او انګريز خو د بار نه راغلی دی نو د تر نشو ویلې حج نو د بار او دلته د یو بل دا زموږ وطن دی په خوانه د سونو زرګونو کال داسې مونږ دلته اوسېږو زموږ دا وطن دی یاره جی دا مو ډله ده څه چلو دا ډله خو د غلطه ده دا ډله خو د ګډې وډې وای یاره جی څه چلو ګډې وډې وای مونږ ته هم پته ده خو څه چلو کو بل ځای کې شټ کېدی نه شو دلته ټول دوستۍ او خپلوالۍ او تعلقات او رابطې او دوستانه مستانه ټول دغه دین دا څنګه پریدو دا نو دا خو پریدي دا صورت عنکبوت ودی کې دا وای کنه حاجی مشکلات به برداشت کړي دا مشکلات دې نه برداشت کړي وقال انما اتخذتم من دون الله وابراهيم عليه السلام خلق توحید تاسو خو نه ولید سوا د الله تعالی نه اوسانا بوتانا دغه زې سړې ده دلته پیدا شوی دی دلته لوی شوی دی په دغه کور کې پیدا دی او ته پته د مزاج او د خلکو معلوم دی دا غوي غر ټول ارسو ته معلوم دی دا غي په کور د کور دنه سړې دی کنه او خپل قوم او خپل علاقې د خلکو نه خبر نه دی مزاج نه خبر نه دی مودت بینکم چې دا سبب د دوستۍ د استاسو په منځ کې فل حیات دنیا په موجوده ژوند کې او کو ته دی وی چې د سره د خدای پاک په وتړه چې جهنم چې دغه دوا او چې خدای پاک رضا سره مې آخرت کې په عمره پاسه په قیامت نه ولی دې چلے دا ولی دا د دنیا تعلقات دي ته پکې ما نو قرآن کې هوی چې کما تحیون تموتون چې څنګه ژوند ده سه بمري او کما تموتون تبعثون او چې پسې کې مری په دې کې به پاسه او ته چې نه نو ګوره کنه دا دلایل دي مودت بینکم فی الحیات الدنیا چې دا سبب د دوستۍ د استاسو په منځ کې په دې موجوده ژوند کې کچاره ته وي چې د خپل لیډر سره د خدای په قیامت کې را پاسه وته وي چې امین په کعبه کې په امین وایا د بوته چې روغه کله ونه ولې به امین وای د چې بل طرف ته شنو زبس کوم ځان په غر کوم دا د دنیا لبجب دی دا مونږ کوو ثم يوم القيامه بیا د قیامت پر ورځ یکفر بعضکم ببعض بیا یو بل کافران وای ته باغته د کافر دی وتا ته ته کافر وي دنیا کې هم یو بل کافر نه وي او ته مسلمانان هم وي خپل تاسو کافر وي نو کافر به یو ځل وي که په دنیا کې نه وي په آخرت کې به په خوا به خلکو وي دا نه کې چې په دنیا کې بچاره نه خېږي دا بیا په قبر کې راخي نو دا کو پرم نه کې دي دا به باندې په قبر کې په قیامت کې بیا راخيږي ثم يوم القيامه بیا د قیامت په ورځ یکفر بعضکم ببعض
کفر بکی تاسو انکار بکی ځینې ستاسو د ځینو نه بلکې یو بل ته به کافران وایي د کفر فتوی به لګوي په یو بل او ویلعن بعضکم بعضا او لعنت به وایي تاسو په ځینو باندې تو لعنت به وایي ځینو په دنیا کې پې ووایه چې آخرت کې پې بیا هلته نه وی نو تی په دنیا کې نه وی نو بیا به پې هلته وی بیا ومأواکم النار او دا به دله څه فایده هم نه درکوي ځکه چې ځای به د ټولو دوزخي وما لکم من ناصرین او نه به تاسو دپاره مددګاران نو چې دا خبرې نوح ابراهیم علیه السلام وکړې که نه نو قوم خو خاموش شو جواب خو سره نه و علمي جواب سره نه و او زور خو یې مخکې کړی و زور یې خو هسې هم به په تشو کې لاړه خو هغې کو څه فایده ونه کړه نو خبرې ملګرتیا خو یې کوله نه نو به یو کس را پاسېدو چې هغه څوک و لوط علیه السلام د ده ورواره و نو فآمن له لوط نو د خبرې تصدیق لوط علیه السلام وکړو حاجي هغه یو خبره ده خو زه اوس نه کوم چې خلکو وایي چې لوط علیه السلام مسلمان ہوئے او بیا بدله کړه وایي چې لوط علیه السلام نے تصدیق کی نو هغه اوس نه کوم زه بیا خفه کېږي خلک فآمن له لوط مولانا مودودي لیکلی دي له مطلب دا نه دی ایمان یې اوس را نه وړو اعتماد اظهار یې وکړو آمن بما نو معنی ایمان یې راوړو آمن الرسول بما انزل الیه آمنت بالله معنی ایمان مې راوړو او آمن له معنی اعتماد مې پې وکړو پاسېدم چې زه کالګه زه د مرګری یم نو مرګری د مخکې نه وم خو اظهار مې وسکو نو د آمن وروسته چې با راشي نو مطلب پې هغه ایمان راوړلي او د آمن وروسته چې لام راشي نو مطلب پې اظهار اعتمادي فآمن له فآمن به نه دی فآمن له لوط نو د ابراهیم علیه السلام د دې خبرې برملا تصدیق او ستاینه وکړه لوط علیه السلام وقال او موسی او ابراهیم علیه السلام وی یا حضرت لوط علیه السلام چې بابا مې ځینو زمزم تر مې دی بابا په ځای وقال انی مهاجر او د ویز مهاجرم روان یم هجرت کوونکی یم وطن پرې ښودونکی یم الی ربي خپل رب طرف ته نو رب طرف ته هجرت څه مطلب دی نو رب خو په دنیا کې په یو ځای کې داسې نه دی چې تا هغه خواړه ځي مطلب یې دا دی د رب په حکم هجرت کوم چې رب راته وایي چې وطن پرېږده نو پرېږدم حاجی دا مطلب انه هو العزیز الحکیم بشک الله تعالی غالب هم دی او حکمت والا دی نو چې ابراهیم علیه السلام د خپل کلي نه ویستو او لاړ نو څه چلو شو ورک شو ته وایې چې نه ورک به شي نه نه د ګوره د ګڼې نه چې جدا شي نو ورک به شي دا خو په ډله کې ګرده چې ژوندی او دا او بیا ګوره که ځان نه شوي نو ورک به شي نو دا خبرې ورته خلکو کولې چاته ابراهیم علیه السلام نو الله تعالی ورته څه چې ورک شو که ته ورک شوې دا زر نور بچي سو اسې شو د ابراهیم علیه السلام د پلار خو نورم بچي او د نمرود خو به نورم ډېر شی بچي نو نمرود څه شو ملک څه شو حکومت څه شو بچي څه شو او ازر څه شو د هغه بچي څه شو او ابراهیم علیه السلام ووهبنا له اسحاق او مونږ وبخه د ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام یعقوب علیه السلام نو سره وجعلنا في ذريته النبوة او مونږ مقرر کړو د په اولاد کې نبوت والکتاب او کتاب چې آینده لپاره پیغمبر راځي نو د په اولاد کې به راځي نو دې بیا دا وایي چې ګوره نو بیا خو په کار راځي دلته یعقوب علیه السلام ذکر دی خبر تم سوچ دې نقطې ته چې الله تعالی وی چې مونږ د په اولاد کې پیغمبري مقرر کړ نو الته سره څوک ذکر کړ اسحاق او یعقوب یې سره ذکر کړ نو بیا خو بنی اسرائیل ګوته برتا وکړل چې ګوره کنه نو پیغمبرانو په مونږ کې راغلي نو د اسماعیل علیه السلام پرې ذکر خو الله تعالی دلته د حضرت د بل پیغمبر تذکرہ نه کوي د ابراهیم علیه السلام نه پس صرف د حضرت شعیب علیه السلام تذکرہ کوي و الی مدین اخاهم شعیب چې راشنو د مدین ته شعیب علیه السلام لګل شوی دی دا هم د ابراهیم علیه السلام اولاد دی کنه دا د یعقوب علیه السلام په اولاد کې نه دی شعیب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی خو د یعقوب علیه السلام په اولاد کې خو نه دی نو ته د یعقوب علیه السلام د اولاد نه علاوه پیغمبري نه منې نو چې نه منې نو ته شعیب علیه السلام منې که نه منې وایي شعیب علیه السلام هم منم خیر دی د تر زوی مې دی نو اسماعیل علیه السلام اولاد کې پیغمبر علیه السلام هم دی که نه تاسو په خبره ونه رسېدی زما په خیال دا ډېره اهمه نقطه ده دې نقطې ته لږ سوچ وکړئ
ووهبنا له اسحاق ويعقوب وبخدت اسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام وجعلنا في ذريته النبوة ومن مقرر کړ د پدې اولاد کې پیغمبري او کتاب والکتاب واتیناه اجره في الدنيا او ورکوم د مزدوري په دنیا کې د دومره لوی مزدوري او ورکه چې اوس پر ابراهيم عليه السلام اوس موږ بلې ماخام بلې ماستان بلې مانځ کې څو ځله بیات کړی نو وای چې څو ځله کې نه ستونه یاد کړو حاجی ما ته په یو کې کېلته یو جوان لکه داسې بالکل جوان لک ما لراغه ما ته وی چې ما کار ډیر زیاتی نو زه دا مونږ کوم نو بس کله پکې دا د مونږ کې دا درود ابراهیمی لګو د نو زه دا دوه مدره ورځ مې دنو بس اللهم صل علی محمدin پکې وې موشد اللهم ربنا و سلام ګرځم دغه چې منډه وامه کار لازم الته خو دا کارونه خو ولته منډه تاویږي بداسه کنه داسې غب خونه ده وی بیگا درې مشپه چې دا ابراهیم ابراهیمی می پرې خیره په منځ کې نو بیگا مې د شپې خوب کې ابراهیم علیه السلام ولیدو ابراهیم علیه السلام راته وی چې لکه دا تاسو شروع کړی ته په ما باندې زمانوم په منځ کې نالي وای ما چې بابا بس معافي غواړم نو ما ویل که ته خو په ظاهر دا ښکاري چې ته سم نه ته پوره بلای په ظاهر خو ته چاته وایې دا نو ته خو ابراهیم علیه السلام تعالی راغی چې ګوره ورته نو ما وته چې اوس خو چې مریم پرې نه دی وره چې ابراهیم علیه السلام د په خوب راغی تا ما باندې درود دا درې مورز دا چې ته پکې اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم او علی آل ابراهیم نه وې او لن پر اتاویږي نو دا دی ولې د پرې خودم نو دا معمولی خبره ده د پیغمبر علیه السلام څومره امت دی او درود ابراهیمی وای نو ابراهیم علیه السلام ته ملاویږي نو واتیناه اجره فی الدنیا نو په دنیا کې دې نه غټ امام بل سو کی يهوديان وې زمون بابا ده عیسایان وې زمون بابا ده او موږ خود وایو چې زمون بابا ده ها واتیناه اجره فی الدنیا او ورک موږ د مزدوری په دنیا کې د خود دنیا لپاره نه وکړي د دنیا لپاره کړي به نه قبليږي او د آخرت لپاره کړي وا فما ولا په دنیا کې مزدوری ورکړه او انه فی الاخرته لمن الصالحین او د په آخرت کې د صالحین نه مخکې وی کنه لندخلنهم فی الصالحین د په صالحینو کې شمار کو نه ابراهیم علیه السلام هم په صالحینو کې شمار ده تا چې د قطب او د غوث نوم نه اورېدل نو صفرا دې نه ماتيږي او صالحین غټ لفظ ده قطب او غوث پرې ده صالحین غټ لفظ ده ابراهیم علیه السلام ته وی من الصالحین صالحین نه ده ولوط نو موږ لوط علیہ السلام لګلې وذ قال لقومه چې کله د خپل قوم ته ویلو انکم لتاتون الفاحشه تصبح حیاي کوي ما سبقکم بها من احد من العالمین چې ندی مخکې شوی تاسو ته د دین یو تند مخلوقاتنا د لوط علیہ السلام د قوم نه مخکې دا هم جنس پرستی بل چانه د کړی انکم لتاتون الرجال آیات سراز سړو ته د شهوت د پوره کولو د پاره وتقطعون السبيل ولار شو کوي ډاکوانو لاره مې دي دا چلونه ولې شروع کړي دا وی اصل کې د دې په خلکو باندې قرضونه او چا باندې به پیسې به نشي ورکولې نو هغه بیا دا قصې شروع کړي دا چلې د دین شروع وتاتون فی نادیکم المنکر او تاسو راځي په خپل مجلسونو کې به حیا تا په مجلسونو کې به حیا کې ولا چانه یو بل به شرمېدل نه او چا وې دا مطلب هم دی دا چې په دغه کې دا لمنې غوټه کوي کنه علماء دا لیکلي دي چې مجلس کې خلک ناشي او دوه کسان نږدې ناشي یا په شیک پور لمنه غوټه دا د لوط علیه السلام د قوم طریقه وا او مجلس کې ناشي او داسې کانه راوالي او ټول یو پیول او بیا ځان نه غرض کې دا خو ما نه دام د لوط علیه السلام د قوم طریقه وا وتعدون فی نادیکم المنکر لاندې علماء دا ټول څه لیکلي یو قوم چې بد اخلاق شي هغه د بد اخلاقۍ کې بیا ارسه بیا دا خبره وای دا معمولی خبره دی لمنه ولا غوټه په لمنه ولا شاته غوټه کله او د پولیس دا کله دا زنانم دا سی بل سره داس چل کې هغه ولا په الو پټه ولا په شي پورونه چې پاسینو در پریو دا چل کوي دا کار مکوي دا تاسو ته واړه خبره ښکاری او دا ګناه خبره دا غلط تباشوي قوم عادتونه فما كان جواب قومه پس نو جواب د قوم دو الا مگر دا خبره چې قالو چې به اتنا بعذاب الله راولم له عذاب الله تعالی عذاب راولا ان كنت من الصادقين کجرت ایت درشتنونا نو قال دو رب انصرني على القوم المفسدين اذا ما رب ما مدد کې په مفسد قوم په مقابله کې په فسادي قوم په مقابله کې
ورانکاری خلکو په مقابله ولما جاءت رسولنا ابراهيم بالبشرى کله چرالو استاد زموږ ابراهيم عليه السلام ته پزيري ابراهيم عليه السلام له زوی زیره ورکو قالوا ندي ورتوي ان مهلكوا اهل هذه القريه دار خبر مخکې سوره هود کې نور سورتونو کې رسول روان هم د 13 شوی ده په هغه وی زه بوډه ما نو الله تعالی ورتوي چې جبريل عليه السلام رسولان ورتوي چې وردا شي به الله تعالی د بوډاتو باوجود بدل بچي در نو قالوا به ورته فورا ویج ان مهلكوا اهل هذه القريه دا قصه ده کنه چې قال فما خطبكم ايها المرسلون فقربه اليه فقال لا تاكلون خي ولا لال کو نخره او یریدته او بیا وی چې ته مې یریګا خو دې کلی وا اکل اخکاری ده د ابراهيم عليه السلام چې کوم ځای کې اوسېدو کنه نو دې ته حبرون وي حبرون ورته وي نن سبا ورته الخليل وي د اخباراتو کې د ځای په ځای د فلسطین په معاملاتو کې راځي الخليل کې دا چلو شو دا چلو شو دا مسلمانانو سره د فلسطینیانو سره الخلیل التدا ابراهيم عليه السلام جمعات ته د ابراهيم عليه السلام په نوم ته جمعات ته مسجد الخلیل ابراهيم ورته وي نو د حبرون علاقه وته وي دلته ابراهيم عليه السلام دلته اوسېدو دا صدوم چې کوم دا صدوم دا اردن په علاقه کې دا نن چې ورته ډډ شي وي دا بحر مردار چې ورته وي دا اوچت ځای دا ډېر سخته غونته کړي نو دا نږدې ښکارې ده و ان مهلكوا اهل هذه القريه دا کله نه داخله خرابو دا کله تباکو دا قالوا ندي ملائکه ورتبه ان مهلكوا اهل هذه القريه مونږ تباکونکو د کلی والا دا کلی والا مونږ تباکو ان اهلها كانوا ظالمين د دې دا باشندگان ظالمان دي قال د ورتبه ابراهيم عليه السلام ان فيها لوط پدې کې خلوت عليه السلام هم ده دغه خلوت عليه السلام هم ده قالوا ناغي ورتوي نحن اعلم بمن فيها منتپت د یو په یو چې څوک پکې دي ورته دا په پښتو کې ترجمه نه دا په عربی کې یا ټکیږي او یا په پښتو کې ټکیږي په بل ژبه کې نه ټکیږي تاسو به وایي چې ګوره موږ څه ویل پښتو کې وایي ګوره نحن اعلم بمن ګوره من مفرد ده او الته خلق ډیر دي نو دلته مفرد لفظ څنګه ویل شو بدا په عربی کې یو کمال شو مطلب دا دی چې دا مونږ ته یو په یو معلوم دي پښتو کې ته د څه ویل شي نحن عالم مونږ ته پته ده بمن فيها مونږ ته پته ده چې یو مونږ ته پکې یو په یو معلوم دی مونږ ته پکې یو کس پته ده مونږ ته پکې د یو کس پته ده مونږ ته یو په یو معلوم دی لننجینه مونږ به خامخا د اخلاص کو اهله او د بال بچ الا امراته سوا د خزنه اخزه چې کومه د ابراهيم د لوط عليه السلام دا واده په دغه کلی کې کړو ور ابراهيم عليه السلام چې دغه تراغه په خپل الخليل کې ډیر شو نو الله تعالی وتوي جاعلک للناس اماما تعالی ټول خلکو د پاره امام کوم نو ابراهيم عليه السلام چې ټول خلکو کې دعوت خروم نو دا وراره خپل دی کلی ته تلاش په دی کلی کې ته دعوت وکړه اسماعیل علیه السلام الته په مکه معظمه کې دا مدیان او دا علاقه دا مدیان ابن قطوره د بل بیبي و دا غي زوی او مدیان هغه مدین ته ولېګو دا زه په زه د خلق خوار کړو دا حضرت اسحاق علیه السلام دغل ته په کنعان کې ځان سره وساته نو بیا مطلب دا زه په زه بشي بیا بر دینه پس د دې د نسل خوري نو دی لوط علیه السلام دلته په صدوم کې پاتې کچ ته دلته نو دالته واده وکړو چې واده وکړو هغه خدای هم دا خلکو خدا و دا خلکو د قبیله نه و چې هغه نو چې قم قوم شکول نو هغه د مرګري و نو مطلب دا دی چې کافر و سوا کافر و نو بد کافرانو سره غرق شو الا امراته شوا د خزنه كانت من الغابرين دا درست پات کېدونکو نه دا ولما انجات رسلنا اور کله چرال د منګ استاد لوط عليه السلام تا جوانان ولا كانوا په شکل کراله سی بهم نغش شو خپش د دې دراتلو په وجه د میلمه دراتلو په وجه خلک خپکیږي نه خدای دې خپش چې زه کمزور یم یوازې ما دل ټپل مدلته نشتا تر تربور رو عزیز مدلته نشتا او یوازې مدلته او دا خلق ناکاره خلق دی اوس که دا میلمانه کور ته نه بوزم نو پته نه لګي دا به کوم د شپه کوي نو شپه کوي دا درندگانو ته حواله کیږي که زه بوزم نو بیا به حفاظت څنګه کوم او چې حفاظت ونه کړی شم نو دا خو بیا غلطه خبره ده نو سی ابهم نو په دریو کې راګیري موس نه پرې خو دیشم او نه الته ساتل شم او نه پرې خو دیشم چې ور میلمه او ته جنانه مراد ده ما میلمانه کېږي ما بیان نکي څنګه ورته بیا چې ما میلمانه کېږي
دا مطلب شو وضاق بهم ذرعا او زړه په تنگ شو ذرع خلاص ته وي خو مطلب دلته زړه تنگ دا محاوره ده وقالو دی ورته لا تخف ولا تحزن مخه پکېګا او مغم جن کېګا خپکېګا ما حاجی زم پر اتلو خپکېګا ما او په دې غم جن کېګا ما دا ټول دوړي بوړي کو خدای وته په وخت کې ونه وي دا خو چې کله دی کور تراله خلک بیا رااله خلک په دروازو ورتلو په دیوالونو وروړې دی په داسې وزر به جبرئیل علیه السلام راخ کړي دا خلک وړاندې شو نو هغه وخت وته وی چې ان رسول ربک لن يصلوا اليك موږ استاد رب استاد یو تا ته سنشي ویلې موږ ته خود سنشي ویلې ولن يصلوا اليك تا ته سنشي ویلې نو فاسر باهلك بقطع من الليل دا خپل بال بد د شپې په یو حصہ کې بوزا ولا يلتفت منكم احد او شاته پکې وګوره الا امراتک سوا د خزنه یو ویډیو ما ته چا د مخکور د کې خو د لجال تکي په یو غار کې هم دغه علاقه د صدوم نو پای کې یو دغه د غونډه ده په غونډه باندې یو غټه ده غټه بالکل د بنی آدم په شان ده نو هغه سره کمنټري دا کړی ده چې دا هغه د لوط علی السلام خزه ده چې دا وسره روس روانه و او کمنټري کې وسره دا وی چې خدای پاک ته وی چې روس ته باندې ګوره دی روس ته وکتل نو دا غټه شو او ته وایي دا به سره زینه سره دا څنګه چې زیبه ورستو به نه ګوري ورستو دي کو ګوري خیر دی تاسو نه مګوري نه دا به سره زینه دا به غر کو دلته خاجي او ګټه څنګه شو هغه ټول به دا خو نه خطبه کړي و خلق د ځان لګیا دي خو چا سوي ان منزلون بشک من را کوزون کیو علی اهل هذه القريه د دې کلی په وسیدونکو رجن عذاب من السماء الى اسمان بما كانوا يفسقون په دې ور دینه فرمانو ولقد تركنا منها وبشک پر خو د موږ د کلینا آیه بینه یو نه خکارا لقوم یعقلون د خلکو د پاره د عقل نه کار لري اخکار نه خصدا هغه د بحر مردار دی او خلک وی چې د بحر مردار په دې یخ کې د هغه کلو آثار شتا او دی لګیاري د هغه د اثرات او معلومات کول غواړي او مسلسل پاږي کی کار روان و الى مدين اخاهم شعيبا بیا ذکر وی چې ګوره مخکې دا خبره ده چې وجعلنا في ذريته النبوه د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې مونږه نبوت نو د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې نبوت نو بني اسرائيل به چې مونږه یو نو الله تعالی به نه د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې نبوت او د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې چې نبوت ده نو په بني اسرائیل کې ټیک د پیغمبران ډېر ملالي غلي دا ما خو خوا او ما غوړ بندگان ولا خدا مطلب دی چې د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې نو د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې بیا شعیب عليه السلام هم د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې دی او محمد صلی الله علیه وسلم هم د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې دی نو کتب محمد صلی الله علیه وسلم اعتراض کې چې دا خو د ابراهيم عليه السلام د اولاد سره د اسحاق عليه السلام ذکر راغلی او دا خو د اسحاق عليه السلام په اولاد کې نه دی نو شعیب عليه السلام هم د اسحاق عليه السلام په اولاد کې نه دی شعیب عليه السلام د ابراهيم عليه السلام د بل زوی په اولاد کې دی چې دا غنوم مدیان او دا غ د مور نوم قطوراو دا مطلب شو فقال يا قوم اعبدوا الله نو دوی اذا ما قوم د الله بندگی کوي ورجل يوم الاخره امید ساته د ورځ ورسته ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر د پزماکه کې فساد کوونکی فكذبوه نو دي دروغجن غنو فاخذتهم الرجفه نزلزلي ونول فاصبحوا في دارهم نو دي وګرځي د خپل کور کې نو ټول خلک په یو کور کې نو خو وای چې کله نو د کلی د پاره د خلکو د پاره د ټول کله کورینو کور کله یادېږي کنه کور کله نو کور د سړی کوري او کله دا ټول قام کوري وعاد وثمود او مونږ هلاک کړه عادیان او سمودیان وقد تبين لكم من مساكنهم او تاسو ته خبره پړاګه شوی د هغې د اوسېدو د ځایونو نښې نښانې معلومې دي وزیر لهم الشیطان وما لهم ګوره عادیان چې کوم دي که نه د حرم نه د کعبې نه چې د یمن طرف ته ځي نو د یمنه پورې دا ټوله علاقه د عادیانو وه او د دې مدینه منورې نه چې بیا شام طرف ته ځي د تبوک پورې دا علاقه د سمودیانو ټیک شو نو دا خلق په دې لارو تل راتله وقد تبين لكم من نخن خاني التم د عادیانو او دلتم د سمودیانو وزين لهم الشيطان واعمالهم وخيار کړو خسته کړو دي ته شیطان د دې عملونه ناکارا فصدهم من السبيل نو الله د لارې نه بن کړو وکانو مستبصرين او دي خپوي خلقو اسه به وقوف نو شه ډوړې ها د خلې په ځای په پوزه منډله مستبصرین د دنیا په کار خپوي ده یا مستبصرین په گمراهه خپوي ده یا رجی په گمراهه کې خماهر او خ سپیشلیسټ په دې کې ها لکه نن سبا د خلک په منافقت کې څنګه سپیشلیستان دي ها جی
او د دنیا پر زلالتونه او په رزالتونه کې د خلکو څنګه ماهرین په دروغ کې څنګه ماهرین دي، په دوکه کې، په درغله او په منافقت کې، په دورنګي او په دې کې څنګه د خلک منافق ماهر وکانو مستبصرین او دی پر زلالت او په گمراهۍ کې خ ماهر وکانو مستبصرین او دی وو خلیدون کی مطلب دا دی چې حق لیدل او د دې باوجود نه منا او دا مطلب هم دی چې وکانو مستبصرین او په خپل نظر کې ډیرو خيارانو ځان ته ډیرو خياران وي ویره دې زه ډیر زیات حاجی بعض کسان بعض سړی دا شي کنه ویره زه ځان ته سوچ کوم زما مرو خيار سړی بل ډشتنه وي تاسو به داسې خلک لیدلی مونږ هم لیدلی وای زما په شان وقارون وفرعون او مونږ هلاك قارون او فرعون او هامان ولقد جاءهم موسى بالبينات دا ډېر غټ خلکو نو داسې خلکو له چا په دنیا کې سپېړم نشو ورکولای سپېړه بچا ورکړي وي تاسو به چا کړی وي هاجي نن مې یو مضمون لستو نو د لینن نه پس کله سټالن راغی نو سټالن ډېر عجیب کارونه وکړ په روس کې نو خلکو خوښ نه و خو بس سټالن ته چا سویل نشو نو سټالن نه پس خروشیف راغی نو چې خروشیف راغی نو خروشیف په سټالن باندې ردونه وکړه چیرې دا کارونه غلط او دا کارونه غلط نو په مجلس کې یو کس پاسه دی وته وی چې سټالن ژوند دی نو وته به ویلی وی کنه ناغه عزت پاسه ته سو کو دا خبره یو کړه نو سړی بیا نه پاسه دی وی ګور څنګه چې تیاریږي اوس نه پاسه خبره خو یو کړه خو پته نه لګي ګڼ خلک دا خبره چا وکړه وی د سټالن په مخ کې زم یې د مشي غلط او ما سویل نشو دا فرعونانی کنه دنیا کې ولا څوک سپېړ نشي خبره نشي کولای ولا څوک او الله تعالی وی مال سره واغستو چې میډیسین ته ورواچوي او دا بل به پرېزم کړه څنګه ورومن نو شهرانه تاسو کو نو مونږ چې خدای مکنه خدای دی کنه کني فرعون بچا ډوب کړي وي نو خدای په وی ما ډوب کو قارون بچا په ځمکه وردن نکړي وي چا هو ته خبره نشو کول فرعون ته چا خبره نشو کول وقارون وفرعون وهامان او قارون مم غرق او هلاك مکو فرعون وهامان مم هلاك کړو ولقد جاءهم موسى بالبينات انه دا ولې هلاك دا غریبانو ته یره جدي ته دعوت رسول پکارو لکه دعوت ته رسول پکارو الله وی دعوت ته رسیدلې ولقد جاءهم موسى بالبينات او بشکر وړي دي ته موسی عليه السلام ښکار د دلیلونه راتلې کې وته کړیو په دلیلونو راتله موسی عليه السلام په خپل خپل کول په دلیلونه نه کول حاجی څنګه ترجمه وکوي ولقد جاءهم موسى او بشکر وړي دي ته موسی عليه السلام بالبينات ښکار دلیلونه ښکار نه خېول راوړي وي واستكبروا في الارض ناغي تکبر کو پس مکه کې وما كانوا سابقين او دي زمونه مخ کېدو والا نو چې ما په منډه واله او د بدمانه مخ شوی ما نه ورانی وله فكلا اخذنا بذنبه نو هر یو مونږ په خپل ګناه ونیو د یو په ګناه بل نه نیولې هر یو د خپل ګناه مطابق نیولې فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا نو پچا باندې مونږ راولې باران د کانو په عادیانو باندې هوا راولې وا پای کوم کانیو او د کانو باران چې بشو نو هغه خو په قوم لوط علیه السلام په قوم باندې مشو پایم کانی راولې ومنهم من اخذته الصيحه پچا باندې چغرا وستا تیز आवाज لکه په سمودیانو ومنهم من خسفنا به الارض وبچا باندې مونږه او څوک مونږه ومنډل په دې ځمکه کې دن نم کړ په دې ځمکه کې دا ومنهم من اغرقنا څوک هم ډوب کړ په دریاب کې لکه څوک نوح عليه السلام قوم او فرعونیان او خسفنا به الارض په ځمکه کې مرو منډل لکه قارون وما كان الله ليظلمهم نو الله چې په دې زیاته کړي وي ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دې په خپل ځانونو باندې زیاته کوونکو نو دا زیاته څه کو نو زیاته دا کو چې دا توحید عقیده پرې خو دی او دا شی عقیده را اشاره کړي و چې هغه ولې هیڅ فایده ورنکړه مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال دا کسان چې نیولې سوا د الله تعالی نه نور خدایان او کارسازان اولیاء معنا کارسازان چې زما کار به جوړي کمثل العنکبوت د دې مثال په شان د جو لاګي دي اتخذت بیتا چې دا له کور جوړ کړی و ان وهن البيوت او بشک سس پسو بیکار په کورونو کې بیت العنکبوت د جو لاګي کور دی دا نت څه ته وای نت نت د جو لاګي کور ته نه وای هغه جال ته نه وای نن سبا هم د جو لاګي په کور کې ټول خلک گیر دي کنه دي ګیره
په نت کې راګیر دي ټول دا د جولاګي کور دی دا د جولاګي کور دی دې کې تا ګیري د دې اصطلاحات ټول دغه شان دي پر اصطلاحات یو ځل ما چې په خوا خبره کړې و حاجی اصطلاحات د دې چې کوم ټرمینالوجي د وینډو څه ته وایي دا کړکۍ ما څه د پاره جوړه کړې دي زه به پکې دا د دې ځنه بار ته ګورم خو دا هغه ځنه به پکې ما ګوري نه جی هلته نه پکې ته ما نه شي کته زه به پکې د دې ځنه ګورم هلته نه پکې تا ګوري او دا نت دې لپاره ده تا راګیرې پکې ته پکې راګیر کړې دا جال لري د پاره جوړ دی دا بیت العنکبوت دی اتخذت بیتا چې ځان له کور جوړ کړی دی واړه پکې نخلي او غټ تیوزي چا چې اربونه غراګانې کړې دي سپین باز دی او څوک چې د 100 روپو غلې وای مخکې شابه تانې ته الله شابه غلا دي کړې ده لو كانوا يعلمون کدا خلق پوي دي نو دا څه به نه کوله نو چې دا په دنیا کې د ګولاګي د کور په شان کور دی نه د یخنه نه بچ کول کې نه د ګرمه نه ټیک شو او نه د طاقتور دشمن نه صرف ښکار د پاره لزان لنو د ښکار د پاره د شرک د عقیده د ښکار د پاره دا چې د خلکو د قانون د جوړولو اختیار د خپل لاس کې اغسته دي او قوانین جوړي نو د رسول د پاره جوړي دا دې د پاره جوړي چې د پکې ښکار کوي د پکې د ښکار اجازه تي او قانون داسې اډوي نه چې د گرفتو کی انسان چې کله قانون او ضابطه جوړي خو دې د پاره جوړي چې ځان بچي او بل ګیري کړي دا مطلب شو نو دا دې د پاره دی او ته پکې د پکې خوشاله کې څنګه وای پرای شادی میں عبد الله دیوانہ ته پکې خوشاله کې ګډې کې دا د انسانیت خلاف شی دی شرک د انسانیت خلاف دی اوسو کسانو به پکې فائدې او هغه د دنیا فائدہ به پکې نو عام خلک عام انسانان پکې سکی چې هغه پکې خوشحالي کې چې د متتاویږي راتاویږي ورته تا په توحید کې فائدہ ده تا په اسلام کې فائدہ ده تا په شرک کې څه فائدہ ده ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء بشک الله تعالی ته پته ده چې هغه دا غس چې راخلی دا خلق شوا ده الله تعالی نه څه شي لګ ورکوټه او غټي وهو العزيز الحكيم والله تعالی غالب او حکمت والا ده وتلك الامثال نضربها للناس او دا مثالونه موږ د خلکو د پویولو لپاره بیانو و ما يعقلها الا العالمون نو پویږي په دې باندې مگر هغه کسان چې عالمانی یو عالم لیکلی دی وی چې مثال پوی نشم چې اخه د عالم نه ما پته ولګي دا عالم نه ما دغه مثال پوی نشم وما يعقلها الا العالمون او نه پويږي په دې مثال باندې مگر عالمان خلق الله السماوات والارض بالحق الله پیدا کړی د اسمانونو او زمکه په حق پیدا کړی د حق د پاره په دې کائناتو کې سوا د حق نه بل شی نشته د دې کائناتو ذره دا د حق گواہی ورکړي دا د حق دلیل دی دا د حق نخې دی ان فی ذلک لآیة للمؤمنین بشک په دې کې نخې د ایماندارو د پاره وصلی الله تعالی علیه